پورې مصروف او په فکر کې و. یقینا د دې چې کم محنت او کوشش کړی دی، کم ځان کړولی دی او کم ستړي کړي دي، بیا کم مالی جانی هر قسم تعاون یې کړی دی، کمې منډې تړې والي دي، د هغې الفاظو سره شکریا نه ادا کېږي. خو حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چا سره احسان وکړي نو د هغه شکریا دې ادا کوي. که ده د هغه شکریا ادا نه کړه نو دی به د الله پاک شکریا هم نه ادا کوي. نو دغه حدیث مطابق مونږ د زړه د کومې نه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوو. او څنګه چې تاسو ته مخکې مو ویلی شو، زموږ هفته مخکې د مجلس عاملې اجلاس هم طلب شو. مخکې هم تقریبا دغه فیصله شوې وه، ملګرو موږ ته محسوس شوي وه د تحصیل ملګرو ته، او په دغه تیر اجلاس کې هم دا فیصله دوباره وشوه چې بهی د دستور مطابق چې کوم تنظیمونو ملګري دي چې هغه د دستور مطابق وچلوي، د هغې نه دستور کومه تقاضا کوي د هغې مطابق وچلېږي، نو اختلاف به نه راځي، خفګان به نه راځي، یو بل سره به جنګ جګړه نه راځي. ځکه د هر چا به خپل پل کاري، نو د بل په کار کې مداخلت به نه راځي. که چېرې موږ د بل په کار کې مداخلت بند کړو او د دستور مطابق مو خپل کار جاری وساتو، نو زما په خیال هېڅ قسمه چاته به ټیس نه رسي، تکلیف به نه رسي، څوک به پریشانه کېږي نه زموږ نه، او په کار هم نه ده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، دا حدیث مبارک کې هم راځي چې یو مسلمان به د بل مسلمان ته چې کوم دی د ضرر رسولو کوشش به نه کوي. نو چې زمونږ د لاسونه زمونږ د ژبو نه بل مسلمان ته بل ملګري ته بیا دا زمونږ د جماعت ملګري ولې یو بل ته تکلیف میلاو شي چې دغه نه اجتناب وشي. څنګه تاسو ته ویلي شو د دستور مطابق چې عاملې والا ملګري هر میاشت کې اجلاس کوي، بیا هر 2 میاشتې پس د عمومي اجلاس کوي، هر 6 میاشتې پس د شورا اجلاس. اوس موږ ډېرو ملګرو ټولو ته ویلي چې تاسو موږ ته د فارم کې موږ ذکر کړي وو چې بهی تاسو موږ ته د عاملې د ارکان نومونه راکړي. دا باقاعده په هغه فارم کې دی او دا فارم موږ هر یو ذمه دار ملګري ته ورکړی دی چې تاسو موږ ته د مجلس عاملې د ملګرو نومونه او د هغې د پوره چې کوم دی ټلیفون نمبر یې دا ورسره برابر راکړي. د دې نه علاوه د شورا د ارکانو صرف نومونه راکړي، خیر دی که د هغې د ټلیفون نمبر یې نه وي، خو د هغې صرف چې کوم دی دغه راکړي. خو اوسه پورې موږ ته چې کوم دی دغه لکه میلاو نه شول. اوس موږ ته که موږ نه یو سړی تپوس وکړي چې لکه د دې دغه څونه عامله ده د دې پلان کېونکو مسل، نو تاسو موږ ته راکړي نه دي، او دا زه په هر اجلاس کې زما په خیال چې کېدای شي دا ملګري پرې خفه هم شي چې په ما دا خبرې. نو یو خو دغه ده چې دغه فارم موږ کوم دغه کړی نو هغه یوازې د بلدیاتي دپاره نه و زما محترمو، هغه موږ د جماعت د منظم کولو دپاره او تحصیل ته ټول ریکارډ راتللو دپاره و. ستا د یو سی امیر او جنرال سیکرټري ته ټول ریکارډ راتللو دپاره و چې پای کې ستا سره به ټول ریکارډ دلته په دفتر کې دننه پروت دی. که ته یو سړي پسې د دې جنازې خامخا ستا به ټیم لګي چې هغه سره د هغه له دعوتنامه وړې، هغه ته خبر ورکړې، هغه ته بل څه میسیج ورکړې، جلسه ده بل څه دي، دا خو مسلسل کار دی. تا سره دلته د هغه پوره تفصیل پروت دی، 2 منټه کې په 1 منټ کې تا هغه ته ټلیفون کولی شي چې ته د ګنټې کار د ورځې کار هغه لکه تا ته داسې دغه درکړمه داسې چې ته به وخت کم خرڅ کړې او کار به ډېر کېږي.
د ورځې کار چې ستا په 15 منټه کې وشي 2 منټه کې وشي نو ښه نه ده ستا به څونه ټایم بچت کېږي تا ته به څونه اسانتیا راځي نو دغه فارم موږ بیا به هم انشاءالله هغه فارم به خامخا به دا ډیټا به راجمع کوو ځکه دغلته اوس موږ ته ډېرې خبرې مخې ته راغلې او دغه انتهایي ضروري دي چې موږ سره دغه ټول ډیټا چې کوم دی موجود دي ځکه که یو څیز دپاره ته تیاری کې او وخت راشي بیا تیاری کوي دا تیاری نه دی خلک وایي د جنګ په وخت کې اسونه نه سربېږي دا خبره رښتیا ده موږ سکول کې به استاد په مخه دا خبره کوله نو یو ملګري ورته وایي چې سربېږي خو نه مړېږي خو مړېږي که نه یوازې مړېدو باندې کار نه کېږي چې په جنګ په وخت کې اس سوره بني نو منډه وایلی شي نه شي وایلی نو دا به د اوس نه ورته تیاري کوو نو دغه آینده انتخاباتو دپاره دا اوس تیاري دی دا زموږ ستاسو تیاري دی اوس موږ سره ټوله نتیجه دا را سره موجود ده چې کوم سټیشن باندې کوم بوت باندې څونه ملګرو محنت کړی دی څونه وټه اخیستی څونه نه دی اخیستی هغه موږ مخې ته نه راوړو خو کم از کم موږ وایو چې یاره په دا ملګري لږه را بیدار شي لږ ریغ شي اوس انشاءالله الله پاک جماعت له ډېر لوی عزت ورکړی دی ډېر لوی ترقي ورکړې ده نو چې دا جماعت تاسو په خپل لاس کې واخلئ او بل نه ورکوئ سیاست د چا په لاس کې دی جمعیت علماء اسلام په لاس کې اقتدار چې دار چا په لاس کې خو سیاست د چا په لاس کې دی دا د جمعیت علماء اسلام په لاس کې دی خامخا به چې کوم دی د دې سیاست سره د اقتدار هم راځي ښه دا د سیاست نه دی دا اقتدار اړی راړی چا سره سیاست دی په لاس کې هغه سره به اقتدار وي نو آینده کېدی شي په موږ ډېرې غټې مرحلې راشي او را روانې دي چې د هغې دپاره موږ دا کوم فارم موږ اولنی کوم درکړی دی دا به یې خامخا به دا ډکول پکار دي که په هغې کې په کومه خبره باندې تاسو نه پوهېږئ کوم دغه راځي هغې که موږ تخفیف هم کړو که په کومه خبره یو سړی نه پوهېږي نو تپوس دې وکړي که نه چېرې په دې زه نه پوهېږم د دې څه مقصد دی نو دغه فارم به انشاءالله موږ ټول په هغې باندې به عمل کوو که خیر بیا موږ بل فارم تاسو له درکړی و چې بهی د امیدواران نومونه دا اوس موږ ګوره دونه کړاو خو دومره کړاو یو کس ته ټلیفون کوه تاسو کم ګټلې دي چیرمین مو ګټلې که نه هم دی ګټلې یوت مو ګټلې که نه هم دی ګټلې اول به د چیرمینانو یو بل ټلیفون نه اوس بیا دوباره دوی ته وایي چې ټلیفون ورته وکړي چې لکه کیسان او یوت او خواتینو کې څونه ګټلې شوي دي نو دا څونه وخت وشو 2 میاشتو نه سیوا وشو دا موږ ډېر په مشکله په ټلیفونونو او په لانجو راجمع کړه ګوره چې دا فارم ډک شوی وي چې فارم ډک شوی وي نو تاسو ته به څونه اسانتیا وه او تحصیل ته به دا ټول تفصیل راغلی او که نه و راغلی چې دې فارم باندې چې لکه دا سړی پاس شوی دی بس صرف کرښه ورته راښکلې شوې او تحصیل ته تاسو ورکړی وې نو څونه اسانتیا به وه تاسو ته به څونه اسانتیا وه او موږ ته به څونه اسانتیا وه اوس دا ټول هاوس زمونږ زه تپوس کوم چې لکه موږ په ټول تحصیل کې څونه سیټونه ګټلي یو کس ته پته نشته دی نه تحصیل والا ته پته شته نه امیر ته پته شته نه دغه ته پته شته بلکې زه به دا وایم چې د خپل کونسل به هم ډېرو ته پته نه وي چې یاره موږ کوم سیټونه ګټلي کوم نه یې ګټلي یا که مثال په طور پته هم وي ورته خو د امیدوارانو به ورته پته نه وي که د امیدوارانو هم ورته پته وي نو ټول یې ودرولي به نه وي څه به یې ودرولي لږ به یې ودرولي ځکه به ورته پته وي اوس انشاءالله دې اجلاس کې به دا ټولې خبرې واضح کوو موږ په ډېر مشکله راجمع کړه موږ 96 سیټونه ګټلي دي څه د پاسه په 200 کې په تحصیل کې څه د پاسه 200 سیټونه دي هغه مطلب چیرمینان شو کونسلر شو یوت شو کیسان شو خواتین شو دا ټول
جمعیت علماء اسلام پکې د ټولو پاټونو زیات سیټونه ګټلي 96 پورې سیټونه ګټلي خدا مونږ ډېر په ګران راجمع کړه مونږ چې را کار لږ مونږ ته آسان شي تاسو ته آسان شي لږ په ځان کړو لږ به منظم کوو دا جماعت انشاءالله که خیر بیا تقریبا په چیرمنانو کې مونږ 16 سیټونه ګټلي 16-17 پی ټی آی چې کوم دی 11 ګټلي دي این پی 9 ګټلي دي او مسلم لیگ 8 ګټلي دي او جماعت اسلامی 3 ګټلي دي پیپل پارټي هم 3 ګټلي دي او آزاد 7 یا 8 تقریبا 7 یا 8 سیټونه دي دا ټول ځان سره نوٹ کړه چې دار سره سیاست یو سړی کې هو چې دار سره خبره مې کنه او پار زبانه پوره دا حاصله اوس تاسو ذمہ داری دا چې د خپل یو کوسل تاسو سونه امیدواران ودرولې دي چې کم از کم دا تاسو سره ل ریکارډ پروت دي که زمونږ په دې کې څه کمی راغلي یا دغه راغلي او هغه تاسو مو ته راغلي تصحیح وکړي چې نه دا سړی خو پاس شوی دی دا 2 نمبر راغلی دا 3 راغلی دی دا نه دی پاس شوی چې تاسو د خپل پاس امیدوارانو پته نه نه د پیل امیدوارانو پته نه دا څنګه بیا د عملي چې کوم کسانو عملي نه دي پوره کړی چې هغه پوره کړي هغې ته عاجزانه درخواست کوو چې خپل عملي اجلاسونه پابندۍ سره کوي او عامله پوره کړي کسان ځان سره چې کوم دي والي نو چې ته په یو کس باندې منډه وې او 10 کسان سره منډه وې نو د 10 کسانو د یو کس ډېر فرق دی تاسو سره جماعت مضبوطي کنه او مضبوطي او دا غي نه علاوه تاسو ما یو بل فارم تیار کړی دی جلسو د پاره مونږ وکتل دلته خلک داسې کسان راغواړي چې هغه دلته جګړې پیدا کیږي زمونږ په خپل باندې د مدرسې او طالب دلته چراغدین کړی دی او کسره وختو هغه الته بل تفقیه والا کسانو او هغه ټیک ته نظریه او سوچ نه او بل سره خو جمعیت علماء اسلام کیو دا ماحول دی ته د خلکو تربیت کې او بیا داسې خلک راولي چې هغوی څوک سوی ګډوډ یو هسې لوبې ټوکې جوړ کړی څوک د پیسو دکان کلاولو دپاره راځي او مداریتوب کې څوک څه کوي دا خو دین خو مداریتوب والا کار نه دی که د الله بندګانو دا په دې ګناهګارېږي سړی چې یو سړی ستا مقرر ته ستا مشر ته سپک وګوري دا څونه خبره او د دین خبره کوي نو ګوره مونږ دا سنجیده ماحول دی مونږ په دې باندې څونه محنتونه کېږي تاسو دا څونه قیمتي وخت را کړی دی او دلته راغلي په دې کې څونه علما کرام ناست دي د هغوی درسونه دي په زور یې مونږ راولو او دلته دپاره راولو بیا زمیندار به پکې د هغې چا به وبخري د چا به نو دا څونه قیمتي ټایم چې تاسو دا خو مونږ بې پیدې ماحول خو نه دی که نه چې سړی دلته راشي ګډې وډې دي ووایي بس موقع پاس کړي بس مړه بس ډېر خوانې وکړو دا خو سنجیده ماحول دی مونږ په دې خلکو باندې په دې قوم باندې محنت کړی ابرز دغلته پروګرام د بونیر نه یو کس راوستو زه ناست وم په سټیج باندې چې هغه کومې ګډې وډې وي خدای پاک اوس ته څه ووایي مېلمه دی اوس څه ورته ویلی هم نه شو چې ته دا څه خبرې کوې مونږ په دې بلدیاتي په دې انتخاباتو کې زمونږ ملګرو ځان نه زړه وچوو علما کرامو دا خولې ستړې شوې او ته په یو خبره باندې علما کرامو دونه داسې خبرې نو لکه مونږ دا فارم دې دپاره ورو تیار کړی دی ملګرو ته چې تاسو جلسو له او دغه نه چې څوک راغواړئ نو کم از کم تاسو هغې لږ د تحصیل سره یا جماعت سره یا د هغه مقامي جماعت سره لږ مشاورت باندې د هغې په صلاح او دغه باندې زه خو یم چې تاسو د ختم پروګرام نه څوک راغواړئ نو باقاعده د ملګرو نه سره اخلئ چې داسې څوک رانه شي چې زموږ ته ماحول دلته خرابوي دا ګوره باباجي د دې لپاره ډېر غټ محنتونه کړي بیا د علما کرامو دا جمعیت علما اسلام دا زموږ د هلې ځلې او تاسو په خپله باندې نه تاسو په خپله دې لپاره کوشش کوئ چې ماحول جوړ شي یو سړی راشي یو خبره دلته وکړي ټول ماحول خرابوي که نه خرابوي ټول که دلته یو غیر خبره وکړي نو ټول اجلاس هایجک کېږي که نه ټول خلک هغه ته متوجه شي او که نه بس
نو زما محترم ورونو دا ډېر چې کوم دی لکه د سوچ خبرې دي موږ په هر خبره باندې سوچ کوو فکر کوو بیا ملګرو سره فیصله کوو د هغې دپاره سوچ فکرونه کوو چې دا غلطه لار به څنګه رکاو شو دا صحیح سمت ورته څنګه میلاو شي وګوره د هغې دپاره ما فارم تیار کړو چې لکه په کوم ځای کې جلسه کې که نه او صدارت به د چای او دارنګه مهمان خصوصي به څوک وي مقررین به څوک وي دا ټول نظم و ضبط لکه ستا شمولیت به پکې وي که نه ساؤنډ سسټم به څنګه برابر به وي که نه به وي دا موږ ستاسو هغه ټولو خبرو ته خیال کوو چې په هغې باندې جنډې به پکې جنډه لکه دغه به پکې خیږي که نه جنډه به پکې خیږي که نه به خیږي ټوپۍ به چاته په سر وي که نه پرچم کشۍ به کېږي که نه شمولیت به کېږي که نه نو دا موږ ټول دغه دپاره دا فکر کوو چې دا عام ماحول کې موږ لګیا یو نو دا د جماعت دپاره کوشش دی خلک دینداره کول او دا کول نو هغه به د علما کرامو خبرې ته غوږ دي سیاسي خبرې ته غوږ دي په دې الیکشن کې الحمدلله داسې جماعت او داسې ځای نشته دی چې په هغې کې موږ ښه صفا واضحه سیاسي خبره نه ده کړې هېڅوک هم نشي کولی تاسو په خپله لاړ به شئ خیر دی نور معمولونه به وګورئ تاسو پته ولګي سوات ته او د ملکنډ ته لږ ورمخکې شئ نو دا دونه محنتونه او کوششونه چې کېږي نو موږ وایو چې هره د هغه فایده مو کړي او د جماعت لپاره د فایدې ذریعه مو ګرځي په دې وجه باندې او الحمدلله تحصیل له مخکې نه چې را کوم دغه را روان دي نو دا زموږ کامیابي دي لکه اتېر بلدیاتي کې هم دا زموږ کامیابي ده په دې تحصیل باندې 15 سیټه د یو پارټۍ نه دي راغلي بیا 4 زموږ تحصیل وو په دې پي کې باندې او دوه چې کوم دی هغه د ضلعي سیټونه وو 6 سیټه وو په دې پي کې باندې او په هغه پي کې باندې یو ضلع وه خو بهرحال لکه دا 7 سیټونه راتلل دا زموږ چې کوم دی لکه ډېره غټه کامیابي وه په هغه بلدیاتي کې ځکه په هغه وخت کې ګوره موږ نه پوهېدو په دغه باندې موږ بلدیاتي انتخابات دغه اول ځل و الحمدلله دې پېره خو ملګرو کوشش هم کړی خو دا یوازې په کوششونو باندې کې پلانینګ او د هغې دپاره یو ښه طریقې سره دغه لکه تاسو وګورئ چې په ټول پاکستان کې چې کله عام انتخابات و د قومي او د صوبایي په هغې کې د شیرپا غوندې تکړه سړی پنجاب کې چې څونه لوی لوی لیډران دي په اوله شپه د ټول نه سیټونه اخیستي وو که نه اخیستي دا صرف په دې حلقه باندې 15 ورځې چا راټینګ وو زموږ د کارپورانو راټینګ کړي وو زموږ د ملګرو راټینګ کړي وو د هغې په وجه باندې لکه دا ستاسو محنت و د ایجنټان زموږ مضبوط وو نو هله موږ چې کوم دی دا سیټ را تاسو دلته الحمدلله زموږ په هغه وخت کې ایجنټان د قاسم صاحب په دغه کې 321 پولیس سټیشن وي په 321 کې موږ ته 311 را رسېدلي دي په دې نورو پسې بیا دا صحیح دی چې دا ټول ملګري زموږ ګواه دي سخت باران ورېدو او جورګړې ته لاړو قاسمي ته او دې ټولو ځایونو باندې وګرځو د شپې شپې هم ترې هغه نتیجې راواغستې الله بندګانو ته دلته خوبونه کوي هلته موږ ملګرو دونه تکلیف ټول خلک په انتظار دی د سیټه او تاسو په لکونو زرګونو خلکو ته دونه تکلیف ورکړو چې تاسو نتیجه په دغه وخت کې راونه رسوله په دې بلدیاتي کې زموږ ایجنټانو الحمدلله چې تربیت یې شو نو په 272 کې 271 را رسېدلي دي په 272 کې 271 چې کوم د پولیس سټیشن نتیجې را رسېدلي دي دا زموږ پوره کامیابي ده الحمدلله په ډېر اسماعیل خان کې سیټ موږ صرف د ایجنټ ته وجه نه بیا مولانا صاحب سیټ عبدالرحمان صاحب په د هغې 296 چې کوم دی پولیس سټیشن وي په 296 کې 135 نتیجه را رسېدلې ده په هغې کې جمعیت ګټلې ده دا نور نه دی رسېدلی تیار سیټ لاړ په ګټلې سیټ لاړ د دې د وجه نه نو موږ انشاءالله دا ټول ملګري په خپل مقام باندې یو خو کارم ښه مضبوط کړي او دا چې کومه کامیابي راغلې دا برقرار ساتل دا ګران کار دی دا چې موږ برقرار وساتو نو موږ انتخابات ګټلی شو که دا مو برقرار ونه ساتل او غفلت هم کار واغستو نو نقصان به کېږي نو زما درخواست دی ټولو ذمه دارو ته چې عمرا دي نو زما دي نور تکړه ملګري دي د غم
خاده کې دارنګ په تاڼه تحصیل کې په هر څه کې چې بس بل څوک زمونه دا دغه وانه اخلي چې دا خدمت چې کوم دی بل څوک وانه اخلي بیا څونه ملګري چې پاس شوي دي لکه زه یو ځای ته لاړم ما ته یو بابا وایي چې یاره تاسو بیا موږ نه پېژنئ دا خلک موږ به چا سره رابطه کوو زموږ ضرورت راشي څه به کوو ما ورته اظهار باچا صاحب مې دا پېژنې که نه وي او دا پېژنم ته به کار نه خبرېږې نو چې اظهار باچا صاحب دلته دی نو ته به ما پسې راځې نو اظهار باچا صاحب د څه دپاره دی وایي دې به کوي که نه نو زه وایم چې لکه داسې طریقې سره موږ د خلکو خدمت وکړو چې هغې ته دا څیز کور ته ورکړو په خپله ولې ورکړو چې څونه موس کېږي لکه دغلته په کوټه راغورځېدلو په زموږ د جمعیت ملګرو د هغې یو زنانه پکې مړه وه مونږ لاړو دواړه حاجي صاحب ټول راسره وو اقبال به هغه مونږ ورکړه دغه ته ایسي ته مو ورکړه نو بیا هغه ته زه شکریو له لاړم هغه ما ته وایي چې یاره ته ما له نمبر راکړه بیا به ستاسو سره رابطه کوم چې زه به څنګه خبرېږم او څنګه نو ما چې ته ما ته په مخه ټلیفونونه کوې او تا ته پته نه وي هر سړی خو تادي کوي یاره میاشت تېره شو زما کار ونه شو دا خو د حکومت کارونه په کلاره کډاره کېږي نو ما دا خو بیا ونه شوه که نه دا چې کار وشي او زه تا ته ټلیفون وکړم زه ستا پسې سړی درلېږم یا زه په خپله درشم نو خوند به ونه کړي نه ډېر زیات خوشحاله شو دا دی مخکې ورځو کې ما تېل اچول یو سړی ما ته وویل یاره زمونږ د روډ مین روډ نه غاړه د کسانو خپلو کسانو ته چې کوم دی پیپ بوتلې دی سوی ګیس ته یې ورته کړی دی حالانکې سوی ګیس زموږ سره تعلق نه ساتي او زمونږ دلته چې کوم دی کمه فاصله د روډ کراس هم پکې نشته دی او زمونږ کار نه دی کړی نو بس ما د هغې ټلیفون نمبر او دغه مغه مې ولیکل اتفاقي الله پاک مددي سوی ګیس والا ملګری میلاو شو ما ته وایي چې څه کار نو ما ته وایه او تحبیه کې را سره میلاو شو او بس ما ته سره پرالېږئ یا ټلیفون کوئ یا دغه کوئ زه به ورله کار کوم ما هغه کسانو ته ټلیفون وکړه پمپ والا ته مې لکه تا داخله کړې که نه دغه دپاره وایي نه ما خو داخله نه ده کړې مې داخله دې نه ده کړې د الله بنده کار غواړي واده دې نه ده کړی بچې غواړي وایي نه مې زموږ سره خواته نور کلي کسان دي هغې داخلي کړي او دغه کړي دي د دغه کس دومره خوشحاله شو هغه پمپ والا کس چې ما ورته ټلیفون وکړو نوم یې ولواسو هغه ته خو دا بیا پته نه و چې زما نوم یې لیکلی و دغه ویل زما نوم هم ورته یاد و اوس ما ته نوم چېرته زما خو کاپۍ کې لیکلی و خو لکه د هغه په ذهن کې یو ښه دغه کېناسته چې ما ته ټلیفون وکړو ما د کار تپوس یې وکړو او دغه یې وکړو که د کار هم نه شو نو دی به خوشحاله نو زه هم دا وایم چې لکه زموږ د خپلو ملګرو چې به یې دقسې منډه ووهلی شي چې تا ته یو سړی کار ووایي چې کار دې وله کړي نه وي که نه چې هغې پورې په ارام باندې کښېننې که ته یې نه شي کولی اول یې په خپله کوه په هر ځای ورځه بلکل تا ته هېڅ قسمه رکاوټ به نه انشاءالله که تاڼې ته ورځې که دغه ته ورځې بلکل به ورته رکاوټ نه وي هسپتال باندې خو نه بدتمیزي او په طریقه نه کوې په طریقه باندې طریقه به ورځې بلکل به الله پاک به کار کوي چې ستا دغه نیت وي چې یاره دا کار وشي او خیر دی که ما ته څوک دغه رانه کړي خو چې کار وشي نو انشاءالله الله پاک مو مدد کوي کارونه به هم کېږي دغه به هم کېږي چې زموږ څونه وسي نو چې تاسو ښه خدمتونه دا به هله کېږي چې موږ ښه اکټیو شو او جماعت هم مضبوط کړو جماعتي زندگی مضبوطه کړو لکه هر ویلج باندې که چا تنظیمونه نه جوړ کړي چې په هر ویلج تنظیمونه جوړ کړي لکه تاسو ته مونږ ویلي چې په دې جنډه کې چې تاسو رجسټر یې راوړئ نو رجسټر مونږ اوس چې کوم خو چې آینده دپاره تاسو لږ د عاملې ارکان ساره رجسټر کې پراته وي تنظیمونه جوړ شوي هغه پکې پراته وي ستا اجلاسونه چې ستا کارکردګي هغه باقاعده چې کوم دي لیکلي شوي په دې تاریخ زموږ دا اجلاس وشو دا وشو هغه وشو دا فیصلې وشوې دا خبرې وشوې نو چې تا سره کم از کم د خپل دغه دپاره چې کوم دی ریکارډ دا پروت وي نو انشاءالله جماعت په چې کوم دی مضبوطېږي د قوم خدمت به هم کېږي
او دغه به ان شاء الله کېږي. موږ به زموږ چې کوم جذبې او دغه ان شاء الله ما د سومري صاحب ته ویلي دلته دارالعلوم کې هم دا کوشش کوو، دفتر کې هم چې مثال په طور دغه شي نو هلته به هم دا کوشش کوو چې رکاوټ یې مني، رکاوټ یې مني. خو ډېر خلک دفتر ته ورتلل ورته لږ ججک محسوسوي یا دغه محسوسوي، نو په تحقیق کې به هم دفتر ان شاء الله هره مسله به کمپیوټر ته کېږي، هره مسله کمپیوټر ته به دا کېږي چې چا که موږ یو که نه یو هغې مسله به چې کوم دی کمپیوټر ته دا کېږي، که بیا هم د هغې ټلیفون نمبر هر څه به ورسره وي. نو که بیا مثال په طور باندې د هغې یو کار وشي نو موږ به ورته ټلیفون کوو، هغې ټلیفون که راځي موږ ته بېله خبره ده، خو موږ به د سړي دپاره کوشش وکړو دغه وشي چې موږ ورته بیا ټلیفون کوو. یا مثال په طور یو کار نه کېږي او یو سړی به درپسې نښتي وي زما دا کار وکړه، نو چې کم از کم هغه کار نه کېږي او ته ورته ووایې چې یاره ما خو ته ورته ټلیفون وکړې چې لکه موږ دله دا کوشش وکړو، خو دې کې دا د قانوني مسلې دي ستا دا کار نه کېږي، دا لار اختیار کړه دا اختیار کړه نو ستا کار به وشي. نو موږ چې یاره په داسې طریقې سره موږ د قوم خدمت وکړو چې دا آینده کوم دغه را روان دی چې په هغې کې باقاعده چې کوم دی زمونږ پوره چې انشاءالله جماعت مونږ چې کوم دی دا تیار کړي. اوس تاسو چې اجلاس ته راځئ یا دلته ودرېږئ او دا کم از کم چې مونږ پارلماني الفاظ دا زده کړو، سیاست کوو که نه. لکه زمونږ دا خبرې یو خو ځان له خبرې طریقه ولي ورکوړ اجلاس کې یو د قوم ته مخامخ کېدلې چې زه قوم ته مخامخ یم او ګډوډ ویم او دغه کوم یا دې څوک وخاندي یا دې ونه خاندي یا دې څوک وجاړي یا نه، زه به په خپل عقل چې یاره زه داسې خبرې ونه کړمه چې هغه په دې غلط خلکو باندې غلط اثر وکړي، چې یاره د جماعت دغه ذریعه جوړه شي. اوس زه یم چې دا څونه ملګري راغلي دي چې دې ته دعوتنامه رسي بیا دپاره به انشاءالله په وخت باندې دعوتنامه ملاوي چې هغه باقاعده د هغه ځای دعوتنامه د پوره سټډي کړي او د هغې دپاره تجاویز هم لیکلي او ذهن کې ځکه چې هغه وخت نه سوچ کوي او دلته تش راشي ذهن خالي و ذهن او بس په کوم طرف ورغی، که اختلاف باندې ورغی او که په سمه ورغی او که په غلطه ورغی او بس چاته لار نه معلومه نو خامخا به ګډې وډې وایي نو چې تا د مخکې نه جنډه کتلي او تیاري دې کړي او هغه د جماعت ترقۍ دپاره دا خبرې او هغه ته ځان سره ولیکي فورا او اجلاس له راځي چې هغه تا سره لیکلي شوي او هغه خپل لیکلو ته ګورو ته دلته چې کوم دی خبره کوي. هسې نه چې زه دا خبره وکړم چې دومره په سوچ او فکر سره چې د جماعت د انتشار ذریعه جوړه نه شي، د بې اتفاقۍ ذریعه جوړه نه شي، د چا زړه ته آزار ونه رسي. مسلمان ته آزار رسول، مسلمان خفه کول او تاسو ته پته ده اعلی سود نه زیاته ګناه ده. د سود خو اویا درجې دي، ادنا سود پکې دا دی چې دونه ګناه ده ادنا سود په کعبه کې د مور سره د زنا کولو برابر ده او چې مسلمان خفه کړي نو دا اعلی سود نه زیاته ګناه ده. چې دلته موږ راځو چې په داسې انداز کې داسې تیار راغلي یو چې په ایجنډه باندې صحیح طریقې سره چې چاته دل ازاري او خفګان پکې را نه شي. او بل اهمه خبره چېرې ده موږ په دغه اجلاس کې فیصله وکړو، تاسو ته ما وضاحت د هغې ونکړو چې یو کونسل به په بل یو کونسل کې هېڅ قسمه مداخلت ونه کوي. دغه مداخلت نه ټول نقصانات جوړېږي او موږ ولیدل چې جوړ شوي دي چې دی په بل یو کونسل کې یو سړی مداخلت کوي او وایي چې زه هغه یو کونسل جوړوم او تیاروم او جماعت مضبوطوم نو په دې خپل یو کونسل کې ولې نه کوي؟ هلته چې ځې نو د انتشار دپاره ځې، د اتفاق دپاره نه ځې، هغه خامخا د اختلاف ذریعه ګرځي او ته چې هلته ځې او د چا خلاف به ځې، په اتفاق کې نه ځې. په اتفاق کې ته تلې نو ما ته پته ده، مونږ ته پته ده چې د خپل کلي نه بل کلي ته چې ته اتفاق دپاره تلې چېرته جماعت جوړ شي چې تا باندې د برې نه سوال جواب هم نه وي او تحصیل هم درته نه ویلې، جلسه هم نه وي او بل څه هم نه وي، د خپل ځان روان شوی چې جماعت مضبوطوم بل کلي ته څوک تللی دي چې موږ داسې نو چې بل یو کونسل کې مداخلت ونه شي
انشاءالله جماعت په دې انتشار نه بچ کېږي. په ټلیفوني که داسې برای راست ورتګي یا د هغې ګوره د ملګري چې د چا خلاف راشي بیا بس په ټول تحصیل کې په یو خپه باندې ګرځي. هلکه د الله بنده د جماعت لپاره دونه ستړی وکړه کېدای شي دغه د قبولیت ذریعه وګرځي او الله دې معاف کړي. او چې جماعت کې دا انتشار د جوړولو دپاره موږ دومره دلچسپي اخلو چې دومره په عباداتو کې موږ دلچسپي نه اخلو. نو جماعت په انتشار شي کار کېږي که نه به شي کار کېږي. او بیا بل ته وایي ویره که جماعت داسې وایي نه دا زما د لاسه کېږي. نو چې دغه انتشار نه د اختلاف نه د بې پیدې خبرو نه زموږ چې کوم دی جماعت ته بچ کولو دپاره دا به زموږ او ستاسو کړو ډېرې خبرې داسې ګوره دا په کور کې هم راځي، وروڼو هم راځي، د کورواله سره هم راځي، ښځې سره راځي که نه راځي؟ راځي خو څوک کال وایي څوک نه وایي، د ټولو راځي ورسره اختلاف راځي که نه راځي؟ نو هلته خو به چشمپوشي کې دلته ملګري ته هم لږ اوږه ښکته کړه که نه، دلته هم چشمپوشي وکړه. د بلې پارټۍ والا سره دونه ګزاره کې د خپلې پارټۍ والا سره هم وکړه که نه، نوي ملګري ته استقبال او مرحبا ورته وایه. د دې زوړ ملګري سره هم دغه لږ ګزاره وکړه که نه، زوړ ملګري سره ګزاره نه کوي. او نوي ته نو ټیک شوه، نوي زموږ دپاره محترم دي ټوله، خو چې زوړ متاثره کېږي نو بیا به لږ سوچ کې، بیا به لږه طریقه وله ګوري. نو ټولو ملګرو ته دغه درخواست دی چې براه راست یو کار ونه شي نو ښه به چې د امیر او جنرال سیکرټري او د مجلس عاملې او د تنظیم په وساطت سره د هغې په سلا باندې او بلکې بل سړی که مثال په طور زه اوس یا بل یو سړی په بل یو کوسل کې یو سړی راوړي هم چې د هغه ځای کسانو ته یې حواله کړمه که نه چې دې سره رابطه وکړه. زه په خپله باندې دا د کوټ والا ملګري به کېدای شي ناست یم پکې د نن څو کاله مخکې ورته مې ویل چې پلانکي سړي سره میلاو شي. هغه دا د اوسه پورې ما ته څه کال یې راته وویل چې زه شاملېږم، او د نن 10 کاله مخکې راته ویلي دي. او دوی ته ما وویل چې تاسو هغه سره کښېنئ او خبره ورسره وکړئ، شامل یې کړئ. خو بېله خبره چې ملګري بعضې خبرو کې غفلت کوي، خو زه برای راست نه یم اتلی. هغه سړي سره زما ښه تعلق دی، دلته به راځي، په دوبۍ کې هم هلته مونږ سره به یې ډېر تعاون او دغه به یې کوو، خو مونږ برای راست نه یې راوستی. ما یم کوسل والا ته ویلي دي داسې ټول ملګري لږ به دغه کوو، عزم به کوو چې څه او دې دپاره مونږ بیا کمیټي هم جوړه کړه چې به یو کوسل والا به بل یو کوسل کې مداخلت نه کوي، او کمیټې ته مې اختیار ورکړی چې بهی بارپورس به دې کېږي که څوک اخوا دېخوا کوي. بیا دا کم ملګرو کې الحمدلله ډېر حده پورې اختلاف ختم شوی هم دی، ډېر حده پورې اختلاف ختم شوی هم دی. خو بیا هم چې په کوم ځایونو کې ملګرو یو بل سره نه برداشت کوي یا اختلاف دی دغه دی، د هغې دپاره موږ کمیټي جوړه کړې ده. بهی دا کمیټۍ کې حاجي رحمان الله صاحب دی، محمد حسین مولوي صاحب دی پکې، لطیف رحمان بهی پکې دی، دوست محمد صاحب پکې دی، او یو کس د نور هم دی اظهار باچا صاحب دی پکې. نو که تاسو څه مسله راځي دغه ملګري دوی سره چې کوم دی رابطه کولی شئ، باقاعده کمیټۍ والا به راغواړي ستاسو د مسلو د حل کولو دپاره به هغوی کښېني او دغه کوشش دا به چې کوم دی کوي. موږ مخکې هم کمیټې جوړه کړو، که تاسو مثال په طور باندې غواړئ هم هلته نو هلته هم کوسل ته به هم درځي، او که نه تاسو د هغوی د وخت خیال ساتل غواړئ نو خیر دی، تاسو هغوی ته وایئ چې یاره مونږ ته یو ځای وښایه، تاسو را جمع شئ، مونږ به هلته درشو چې مونږ تاسو ته خپله مسله وایو چې زمونږ دا اختلاف ختم شي. نو او حاجي صاحب وایي که څوک شمولیتونه هم کوي چې باقاعده د دې تحصیل سره